په اسلام آباد کې چا ټیک ټکره ویشتي دی او 2 وړه وړه ماشومان ورنه پاتې دي. اوس د دې ښځې قاتلان څوک دي؟ د ماشومان چا یتیمان کړل؟ د دې قاتلان هغه خلک دي چې چا دا فالو کړي وه، چا به د دې ویډیوګانې کتلې، چا به ورته لایکونه ورکولو، چا به د دې ویډیوګانې شیر کولې، چا دا سپورټ کوله. د دې حقیقي قاتلان دغه خلک دي. دغه خلکو د ښځه دې مقام ته رسولي وه. دا چا پیژندله چې تا دې ته کمنټونه کولو، دا به تا لایکوله، دا به تا شیر کوله، دا به تا فالو کوله، خو تا دې مقام ته راورسوله. تا په خلکو پیژندله، هغه چا پیژندله؟ په میلیونو کې د دې فالوور دي او د دې په ویډیوګانو باندې په میلیونو کې به ویوز راتللو. کم خلک وو؟ هغه همدغه د اوس دله مخلوق وو چې دوی به فالو کوله. همدوی د لاسه د قتل شوه. اوس د دې وله چې کوم فحاشي ویډیوګانې چلیږي، نو دغې زنانه ته خو به الریډي د هغې ګناه میلویږي، خو دې سره هغه خلک هم په ګناه کې شریک دي چې دا چا سپورټ کوله، چا لایک کوله، چا شیر کوله، دوی ته به هم ګناه میلویږي او دا ګناه جاري دی، د دوی په عملنامې کې به لیکلی شي. او دې نه موږ ته یو سبق دا میلاو شو چې داسې ګناه کار مه که، داسې فحاشي مه که، داسې عریاني مه که چې ته مړ شي او دغې ګناه تا پسې جاري وي، د تا په عملنامې کې لیکلی شي.